الله الرحمن الرحيم وكذلك الانتقاد ولا حديث يوم ولا الفرد وعندنا علم عن حديث وعلى المنكر في حديث محدث ما وجدت روايه من حديث على روايه غيره عن حديث غيره قال روايه غيره فمن توافق وهكذا من امره من حديث كذلك منصور الحديث المنقول ومن وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه. امام مسلم رحمه الله مخکې دا ذکر وکړو چې کوم اوم نه روایت راغلی وي او دا څه خلوي چې هغه متهم وي او پنیز ټول محدثین باندې یا پنیز اکثر باندې هغه متهم وي چې ذات خلق احادیث ذکر کو منا د ذات خلق روایت نه ذکر کو وكذلك من الغالب على حديثه المنكر همدارنګه د هغه خلق روایت نه ذکر کو چې د هغه په حدیثو کې غالب منکر روایت وي او یا غلطیان پکې غالب وي د داسې راویانو روایت هم ذکر کوم نه د داسې راویانو روایت نه دا وکذالک دا کاف نو دا جاره تشکیل لپاره او یا دا کاف دا په معنا د مثلو سره نو بیا جار سره د مجرور او مضاف سره د مضاف الیه دا مبتدا دا خبر مقدم دی من الغالب دا ولر مبتدا وكذلك امدارنګ من الغالب على حديثه هغه څوک چې غالب وي په حدیث دی باندې منکر او الغلط یا غلطیان غالب وي امسکنا من ځان بندو ايضا امدارنګ عن حديثهم الحديث ده ذات خلق روایات ذات خلق حدیث ذکر کو معنا اوس امام مسلم رحمه الله کله چې حدیث منکر او راوی منکر دا خبرې وځاوی وضاحت کې چې منکر چاته ویل د منکر علامت څه ده د منکر نه خاصه ده چې هغه باندې موږ منکر دا کوي نو اوس امام مسلم رحمه الله د منکر تعریف کوي ځکه چې منکر خبيث چې منکر حدیث چاته وي چې راوی په کې منکر وي هغه چاته ویل کېږي امام مسلم دا تعریف د منکر هغه درې تعریفونه شوي لکه څنګه چې د شاذ درې تعریفونه دي د منکر هم درې تعریفونه شاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس چې ثقه روایتو کې خدا مخالف وي د چانه د خلقونه دا یو جماعت د اهل حجاز دا غي دارای دویم شاذ ویل کی ما ليس له الا اسناد واحد اگر وید د پارا صرف یو سند يشذ بذلك شيخ ثقه او غير ثقه یوازې دا یو شیخ ذکر کړی دا یو برابر خبره ده هغه ثقوي او غیر او دریم شاذ ویل کی ما تفرد به ثقه من الثقات یو ثقه د ثقاتونه په دې روایت باندې دا مستقری دي د پاره د دې ثقه اصل متابع نیوی د دې څوک متابع نیوی نو دې ته ویل کېږي شاذ نو منکر هم درې معناګان درې قسمه سره یو منکر چاته ویل کېږي منکر ما يروي چې روایت کړي دي غیر ثقه او دا مخالفي د هغه نه چې هغه بل روایت هغه د دین راځي روایت نقل کړي غیر ثقه خدا غیر ثقه چې روایت نقل کړي دا مخالفي لما هو ارجح منه او ما هو الحق او معتمد معنی همدار دویم منکر چاته ویل کی ما تفرد به صدوق بما لا متابع فيه ولا مشاهد
چې یو صادق راوي هغه دروي ذکر کړي هغه متفرد وي نه دا هغه متابع وي او نه شاهد او امدارنګه په دې کې هغه ضبط نوي چې کوم په صحیح کې یا په حسن کې کوم ضبط شرط دی هغه ضبط په دې کې نوي او دروي ته نقل کړي خو مخالفا عن الناس دا دروي ته نقل کړي چې خلکو نه مخالف او درې منکر چاته ویلې شي ما تفرد به المذکور دا راوی روایت نقل کړي چې هغه مستور العیب یا دا راوی موصوف دي په سوء حفظ باندې د دې حافظه کمزور یا دا راوی ضعیف راوی او دا روایت نقل کړي بما لا متابع له ولا شاهد له متابع نوي او شاهد نوي البته خلق نه پکې مخالفت موجود وی کني عام یا مخالفت وی نیوی او راوی مستور العین دی یا راوی دا دې حافظه کمزور ده او یا راوی دا ضعیف راوی نه متابع لري او نه شاهد لري دې روایت د پر نه شاهد کې نه متابع وي مخالفت د خلق نبی کوي دې چې ویل کېږي منکر امام مسلم رحم الله وی علامه د منکر ده چې کله دا روایت راوغله هغه په سندیدا غره اهل حفظ والاتقان باندې دا روایت پیش چې دا روایت د هغه محدثین سره موافق دی کنه نو باغی سره موافق وی نو ډیره خدا او که موافق نه وی نو معلومیږي دا روایت منکر ذکر علامه المنکر علامه منکر فی حدیث المحدث په حدیث المحدث کې اذا ما عرضت کله چې پیش کړي شي روایت روایت د الحديث روایت د حدیث د پر علی روایت غیره روایت غیر دی باندې من اهل الحفظ والرضا د اهل الحفظ او الرضا د تسنید خلق دا روایت باندې پیش کا چې اغا حافظان د حدیث اغا په تسنید غره خلوی نو رضاوی معنا دا نه چې دا خلق باندې پیش کا چې اغا بهترین غره خلوی د ګناہوں کبیره او لوی ګناہوں هغه محفوظ دي خالفت روایتهم نو مخالف وي روایت دي روایت اهل حفظ والرضانا او لم تکت توافقها یعنی د قریب چې موافق شي د چا سره د اهل حفظ والرضا لم تکد کاد یکاد سودن دا فعل مضارع نفي جهد بلند لم تكت نذي قريب توافقها او دلتا امام مسلم رحمه الله ندي تعلیق کو منکر نو هغه بتقت معلومي نو دا کوم نه دي قریب کې دي سره موافق مگر کله شان ته موافقت وی او غالب دار چې دا بددي روایت د اهل حفظ وردا سره موافق نوی داګه نه مخالف نو فاذا كان الاغلب من حديثه کله چې غالب د حدیث دینه كذلك امدارن چې موافقت نوی کان محجور الحديث دا به محجور الحديث دا راوی دا به محجور الحديث وي د دې حدیث د دې روایت دا به فریدي دا به ترکه غیر مقبوله نبی درویت قابل د اعتبار باندې د حدیث لرا ولا مستعمله او نبد دین روایت کیږي نبد درویت څوک استعمالي ورڅو به استعمالي او غیر مقبول د قابل اعتبار باندې د حدیث دی حدیث لرا اعتبار دان امام مسلم دا غي مثال پیش کړي پیدا کې خرجتا چې دا غیر روایت پس اهل حفظ والرضا باندې پیش کړي او دا غي نه مخالف وي او فمن هذا الضرب ده قسم المحدثين نورا عبد الله ابن محرر عامری جزری ده او دا ابو جعفر دا پر رقبه قاضي مقرر کړ او دا عبد الله ابن محرر تابعی دی برویت نقل کوله د حسن بصری او د قتاده او د زهري او د نافع نه برویت نقل کوله دا ابن عمر رضی الله عنه دا غي غلام دا شیر غلام د دینه ما سوا نور تابعین نو برویت نقل کوله
او د دې عبد الله بن محرم نصوري یو جماعت علماء هغه د دین روایت دا نقل کوي ولې سره د دینه حفاظ متقنین متقدمین هغه اتفاق کړي په تر د روایت د دې باندې چې دا راوي روایت عبد الله بن محرم راوي روایت دا قابل د قبول نه دی امام احمد بن حنبل وی ترک الناس حدیث دې حدیث قلب وکړي معنا دا متروک الحديث د دې حدیث قلب وکړي و د دې روایت چې د قلب پر روایت باندې پیش کې نو دا به سره موافق نه دی نو دا حدیث بلا مرفوع یا لك يحيى ابن ابي ونيسة يحيى ابن ابي ونيسة دا جزري دی امام ترمذی رحمه الله د دین روایت نقل کړي لیکن دا متروک دی نو دی وجنا فالله وی قد اجمعوا على ترك حديثه د دې په حدیث باندې اجماع راغلی د دې روایت دا متروک يحيى ابن ابي ونيسة وهلا یا لك جراح ابن منهال ابو العصور دارو استغفر جراح ابن منهال دا جزري دی دا روایت کې د تابعین روایت دا څخه دا نقل کوي امام بخاری رحمه الله امام نسائی رحمه الله چې دا منکر الحديث دی ناغي په باندې راځي یا لك عباد ابن كثير رواقه اس عباد ابن كثير دا متروک الحديث مدي وجنا ابو طالب امام احمد دا روایت نقل کوي هو اسوء حالا دا ډیر بد حال دی د حسن ابن عماره د دې حال بد دی حسن ابن عماره ضعیف راوی دی د دې حال دا غیر بد دی معنا دا چې دا کمزور ضعیف راوی دی مطلوب الحديث یا لك حسین ابن عبد الله ابن زمیره روا ودا حسین عبد الله ابن زمیره امام مالک رحمه الله ولا روزن راوی ابو حاتم متروک الحديث دی کذاب دی دروغجن دی امام مالک رحمه الله به باندې رات کړ ابو حاتم رازی چې دا امام د جرح او تعدیل دی نو امین په باندې رات کړ یا لك عمر بن صهبان رواه الله وذا عمر بن صهبان دا رواه الله دا اسلمي د مدینه منوره ابن عدي وی غلبت على احاديثه المناكير د دې پر روایت کې مناکیر غالب دي روایت نقل کوي هغه منکر نقل کوي نو دی وجنا دا عمر ابن محمد ابن صحبان علماء اتفاق کړي تر د حدیث دی باندې دا متروک الحديث دی دین حدیث نقل کینا دا مثال ذکر کو و دار وقله د دې روایت په اهل الحفظ وردا باندې پیش کا د دې روایت دا سره موافق نه دی معلومه کې د دې روایت نقل کینا دا متروک الحديث امام مسلم ذکر دی دغه تقول بكركومنا ومن نحى نحوه ومن نحى او رسو نحى چکس کړي وي نحوهم پشان د قصد دی د دې پشان د چکس کړي هغه ټول په دې کې داخلي فی روایت المنکر من الحديث چکس کړي پر روایت منکر من الحديث کې هغه منکر روایت نقل کړي نو دا چې خلقو روایت فلسنا نیوم نعرض جمن متوجیش على حديثهم فحديث ذيباني فلسنا اليوم نعرض جمن ميلش على حديثهم فحديث ذيباني ولا نتشاغل او نمن مشغول فيه به ذي فحديث باني نمشغول فيه نمتوجی کېږو او نمنګ اعلان کو دې طرف ته خلق حديث دا منګ نه نقل کو دا نقل کونا بیاولی بیا ذکر چې د محدثین علماء د اهل حفظ وردا د هغه دا فیصله ده چې راوی روایت نقل کوي دا د اهل حفظ وردا سره دا روایت دا شریک وي دا به شریک وي دا غینه مخالف نه وي کدا غینه مخالف وي نو د داسې راوی روایت مونږ نه نقل کوو او نه مشغول کیږو نو متوجه کیږو هغه دا دلیل کې بشي ولأن حكم اهل العلم ذکر فیصله اهل العلم والذي يعرف اغه بجدلشي من مذهبهم
د مذهب د اهل علمنا پس چې يعرف يدل في قبول ما يتفرد به وقبل ولد ما اغه احاديث کې يتفرد به المحدث چې یوازې په دې باندې محدث من الحديث د حدیثنا نو دا حکم فیصله د اهل علم دا هغه ان يكون قد شارك الثقات ان يكون چوي دا حديث قد شارك الثقات فتحقیق را دا محدث شریک شوی د ثقات سره من اهل العلم د اهل علمنا والحفظ د اهل حفظنا في بعض ما رووا فبعض هغه رووا چې روایت کړی وي څو د اهل علم وامعنا او دا محدث دی به مبالغه کړی وي وامعنا دقت نظر به کړی وامعنا کوشش به کړی فی ذالک پچاکه په دې بعض مارو کې علی الموافقه موافقت باندې لهم د اهل علم هغه بدا کوشش کړی چې زما روایت د محدثین د علماء د روایت نه خلاف نشي زما روایت باید دغه سره موافق شي فاذا وجد ذلك کله چې موجود شي دا موافقت سره د ثقاتنا کوشش ودا کې چې هغه سره موافق ها روایت نه نقل کو چې روایت نه نقل دا روایت د ثقات سره موافق هغه نو ورسته کتب کې لږ شان د زیادت کې او ثقات او زیادت نه لري دا زیادت قابل د قبول دی او کتا روایت د ثقات او روایت سره موافق نوي نو به ستاره روایت قابل د قبول نه دي او تا کوشش د موافقت وکړو روایت موافق او هغه نو ورسته ته په خپل روایت کې لږ شان د زیادت کې ستاره روایت هم قابل د قبول نه او چې کم زیادت ذکر هغه زیادت هم قابل د قبول دی بیا غیر اعتبار سره د کداوی فاذا وجد ذلك چې کله موجود شي دا موافقت سره د ثقاتنا ثم زاد به محدث زیاتواله کې بعد ذلك ورسته د مشارکت نه په حدیث کې سره د ثقاتنا شیئا د مفعول د زاد د بار ده زیاتواله کې شیئا یوشي ليس نوی عند اصحابه فنيز اصحاب د محدث داغه مرغور سره د زیادت نوی نو بیا مقبلت زیادته قبل ولې وشي زیادت د محدث زیادت هغه په قبل وشي اوس امام مسلم رحمه الله داوود وتا روایت دا نقل دا سړی نه نقل کړ چې هغه باندې خل اعتماد لکه امام زهري مثال لا دا غي سلامزا شاګردان د زهري احادیث دی خیال کړی یا هشام ابن عروه روا د دې روایت ډیر مشهور دي او د دې دنیا شاګردان دی خلق ته رسیدلی دي وسه کله دین دا روایت څوک نقل کوي او روایت یې نه دار اخلي د هشام یاد دین معروف او مشهور روایت او د دې داسې روایت راغلي چې د دې تلامذو دا روایت مشترک ټول نقل کړي یا اکثر په دې باندې اتفاق وي چې دا روایت نقل کړي او سره د دې نه ټول اتفاق دی یا بعض خو سي روایت دا څه نقل کړي چې هغه سره معلوم یو څو احادیث نه د زهري او د هشام شاګردان دي او نه دا چې د دې نه ما سوا د حدیث او پیجینات استخمار احادیث نو بیا د داسې روایت داسې خلق روایت مونږ نه کوو اگر کله دې نسبت لول محدثین ته دي او هغه روایت باندې نقل کوو په زهري نه هشام نه څوک روایت نقل کوي دا حفاظ او متقنین دي ولیکن اکثر شاګردان روایت نقل کې شریک دي یاد ټول په ماجن کې شریک دي دا روایت قابل د قبول وي او که صحه حدیث روایت نقل شو نه شاګردان دا روایت پیژني نه ټول پیژني او نه بعض پیژني
به ذات خلق احادیث روایت هم قابل د قبول نه دي ذات خلق روایت هم بیا موږ ذکر کوو اگر که نسبت لوی محدث تکي اگر که نسبت د زهري او د هشام ابن عروه باندې حفاظ او مسلمانینو تکي بیا دا روایت نه کوو د قبول فاما من ارزاغتو ترارو چې دوینه یعمدو چې هغه اعتماد کوي لمثل الزهري ومثل الزهري باندې فی جلالته یا یعمدو یا قطعی لمثل الزهري ومثل الزهري باندې فی جلالته جلالت چا زهري کی وکثرت اصحابه وډیروالي د شاګردانو د زهري کی کثرت تلامذو د زهري کی او دا شاګردان دي الحفاظ شاگردان حافظان دي المتقنين او مضبوط یادون کړي حدیث یاد کړي لحديثه داخل یادون کړي حدیث زهري لرا وحديث غيره او دي یادي حدیث غیر زهري نه زهري نه روایت نه کوي یادای او زهري نه ما سوا او متقنين دي یادون کړي او لمثل حديث هشام ابن عروه او یادي قطعي وشان د حدیث هشام ابن عروه چې هغه مشهور د هشام ابن عروه په اخذ علم باندې الذين علم چې له هغه اخلي احاديث نقل کوي وحديثهما او حديث د هشام او زهري عند اهل العلم فنيز اهل العلم باندې مبسوط دا معروف او مشهور دي او مشترک او دا مشترک دي معروف او مشهور دي او دا مشترک دي د کډیر تلامه د شاګردانو دا نقل کړی دي شارکهم فی الصحیح مشترک دا مشترک دي قد نقلا فتاقی سره نقل کړی دي اصحابهما شاگردان د زهري او د هشام عنهما د زهري او د هشام نا حدیثهما حدیث د زهري او د هشام علی الاتفاق منهم اتفاق باندې د شاگردانو نا په اکثره په اکثر روایتو کې نو اکثر په دې باندې اتفاق کړی د سلامي د شاگردان نو فیروی عنهما نو بیا روایت کی عنهما د زهري او د هشام نا او عن احدهما یا یو د زهري او د هشام نا العدد من الحديث یو چل احاديث یو شمار احاديث نقل کی مما احاديث لا يعرفه نفجني د عدد د احاديث احد يوتن من اصحابهما د شاگردان د زهري او د هشام نا وليس ممن او نوی حال داله وليس حال داله روایت نقل کړي هو ليس مما او نوی د روایت ممن د هغه قبیلینا قد شارکهم فتاقی سرا چې دا شریک شوی د تلامذو د زهري سرا فی الصحیح فصحیح هغه روایت کې مما عندهم هغه چې پنیز د چا باندې د دې باندې ویل اصحاب تلامذو باندې نو فاما من تراه دا شرط بغیر جائز دی اجازه فاما من تراه تیویری د زهري او هشام شاګردان دي په فاضل مسلمانین دي او کدا سره روایت راوړي چې څوک نه پیژني بغیر جائز نو نه جائز قبول حديث هذا الضرب قبل ولد حديث الدقه قسم من الناس خلقنا ذات خلق احاديث بهم تقبلوا منا بلکې د عمر احتیاط کوم په نقل ذاتي احاديث والله اعلم الله وقد شرحنا من مذهب الحديث واهله امام مسلم رحمه الله ما دلتا اغتر او طریقات حدیث او د اهل د محدثین مستدل چې محدثین روایت نقل کوي دا غي طرف او طریقه دا ده چې منکر حدیث نه نقل چې په هغه په روایت کې غالب منکر وی نه نقل غالب په غلطیاں وی نه نقل به دا غي مثال مته ذکر او که یو لوی حفاظ مسلمین محدثین وي دا غي شاګردان حفاظ مسلمین وي دا تلامذو شاګردان روایت نقل کوي یو څو عدد احادیث نقل کوي واغه څوک نه پیژني بل داسې روایت دا موږ د لپاره قابل د قبول نه دي دا د محدثین یو طریقه ده د محدثین داب جماعت ته ذکر دا وایي وقد شرحنا من مذهب الحديث فتاقی سرا ما وضاحتک د طریقې د حدیث او اهله او اهل حدیث چې محدثین دي ما د توضاحتک د طریقې د حدیث په طریقه نه او اهل د محدثین دا طرف او ذات دي چې داسې خلکو روایت نقل کوي منکر روایت نه نقل کوي
بعد ما يتوجه به بعد ما يتوجه بعد هغه شی به ذکر کو يتوجه چې هدایت لار من دي لیکيږي به په دې بعد باندې من اغسو اراد سبيل القوم چې اراده د لار د قوم لري چې هغه مذهب ارباب د فن نو د دې خلکو او ائمه د حدیث دي د دې اراده چې څوک لري د دې په لار باندې روان وي نو تاسو هدایت ملاويږي لار ملاويږي چې د محدثینو دا طرز طریقه دا منکر غلطیان غالب وي دا سرویت دا ذکر کوم ما دا سرویت محدثین د دې نه بحث نه کوي بما توضحت الطريقه الحديث واهله اهل الحديث المحدثين بعد ما يتوجهوا بعد اغا يتوجه يهتدي به لار من دلکیږي په دې بعد باندې من اغا چا لار من دلکیږي لار من دګي اراد سبيل القوم دا اغا اراده لري لار د قوم چې اغا څه قوم دا هغه مذهب د ارباب د فن او د ائمه او د حدیث دي هغه ته ارباب د فن ته بلار من دلکیږي چې دغه طریقې باندې حدیث نقل کوي ووفق لها او توفیق ورکړي شوی لها د لار د شاده دي قوم دې ته توفیق ورکړي شوی هغه په باندې لار من دلکول شي دا ما تاسو وضاحت وکړ چې محدثینو د حدیث په نقل کولو کې دغه طریقه ده وسندید او سره د بعض اقوال ان شاء الله کذا الله وقوا شرحا وايضاحا د بعض اقوال وکم وشرحه وايضاحا ووضحت في مواضع من الكتاب وزينوا الكتاب في عند ذكر الاخبار المعلله ووقت ذکر کولو د احادیث باندې چې هغه معلل او كتبه امام مسلم سندید ان شاء الله شرحا وايضاحا دغه دې وضاحت دې په کتاب کې کو او بیا توکي کو عند ذکر الاخبار المعلله کله چې معلل حدیث ذکر کوم اخبار معلله حدیث معلل هغه ته ویل کېږي چې هغه کې جرح غامض پټوي په متن یا پکې جرح غامض پټوي په سند کې او دا سبب د ضعف د حدیث ګرځي او دا باعث په ضعف د حدیث باندې ظاهري حدیث یې روح معلومي لیکن دلته په متن کې او په سند کې یو علت د خفیف پټو چې دا سبب د ضعف د حدیث ګرځي سوال دی امام مسلم رحمه الله التزام کړي چې د صحیح حدیث په کتاب کې ذکر کوو معلل شاذ ذات حدیث ذکر کوو نه دا څنګه اخبار معلله ذکر معلل حدیث ذکر کې هو په صحیح او د التزام کړي چې صحیح حدیث ذکر دین علماء جواب کوي یو معنا دار مراد دا دی چې زبا د دې وضاحت بل کتاب کې وکما داغه مستقرت وی یوازې وی هغه په احادیث معلله ذکر کوما په بل کتاب کې په مسلم کې نه یا مراد د اخبار معللون احادیث معللون هغه احادیث مراد دي چې روایت دا کړې وی او بعضی محدثین په باندې تهمت ویلې وی او ټول په باندې او اکثر په تهمت دی وی احادیث وی بعض محدثین په علت بیان کړي جرح په باندې ویل دا او نه اکثر محدثین جرح ویل دا او نه ټول جرح ویل دا دغه دې مراد اخبار معلله هغه روات دې مراد دي هغه بعض په متهم کړي دي اهل حدیث چې دا راوي متهم دي نو ټول متهم کړي دي او نه اکثر متهم کړي دي مراد دې دا او یا مراد دار چې به یو مستقل کتاب ورو هغه څه احادیث معلله ذکر کوم او مسلم کې نه نو ذکر وي اذا اتينا عليها ذکر اخبار او احاديث معلله وکړو اذا اتينا چې موږ ورسېږو عليها موږ راځو په دې اخبار باندې یعنی موږ ورسېږو دي احاديث ته فل اماکن التي باغ مواضعه يليق بها كلا يسوي في اليمين اماكن کې اشرح او ايضاح شرح او ايضاح ان شاء الله
ذبح التبه دي وضحت دا کوم التبه به دي شرح دا ذکر وبعد يرحمك الله جديد انا غرض د امام مسلم رحمه الله بیان د باعث ثانی دی په اجابت د ثانی د تعلیف او د دې نه غرض تمهید ذکر کوي وجوب دی روایت عن الثقات چې واجب دی روایت د ثقات نه ذکر کوا د متهمین نه روایت نه ذکر کوا امام مسلم په دې باندې اقامت دلیل کوي په دې باندې دلیل قائم چې روایت واجب مداسي ویا چې دی و بعدون مراد بیان د داعی ثانی دی دویم داعی ذکر دا وای ما دا کتابو تعلیم یو کتاب می جوړ او تصنیم یو وڅ دا کتاب می جوړ کړو تصنیم ما وګو یو باعث په ما باندې هغه سوال ثانی دی کہ سائل سوال وکنا شاگرد سوال یا معاصرین سوال ودا په ما باندې وایي وس وبعد يرحمك الله دا باعث ثانی ذکر کوي په اجابت ثانی ثانی دا غي سوال وکړو ودا دویم باعث ذکر کوي داعی ثانی بیان او تمهید ذکر کوي د لپاره چې روایت چې نقل کې دا د ثقات سره نقل کوا د متهمین نه روایت نقل کوا او په هغه باندې اقامت دلیل کوي چې وجوب د روایت واجب د ثقات نه نقل تمهید ذکر کوي امام مسلم وایي چې د محدث هر دا فکر چې ثقات نه روایت نقل کوي او د ضعاف متهمین مجهولون الذين روایت نه نقل بلکې ثقات نه روایت نقل کوي محدث باید اکثر خپل جوړ محدث دا طریقه خپل جوړ و بعد او فصل دین يرحم الله الله دې صدا باندې رحم فلولا الذي راينا من سوء الصنيع كثيرا ممن نسب نفسه محدثا دا شرط د اخر کې راځي لما صاحب دا ولا رجزا دا جزاء ادا لولا دا راځي لپاره انتفاع د ثاني لپاره د وجه د وجود اول لولا راځي لپاره د انتفاع د ثاني د وجه د وجود اول امام مسلم وایي کله د محدثینو دا سوء صنيع نه محدثینو دا بد کردار نه نو ما د پار جمع د احادیث اسانه نه و لیکن د دې دا سوء صنيع موجود وو ځکه زما د پار جمع د احادیث اسانه شو ځکه احادیث راځي امام مسلم عبادت انداز هغه ځان ته محدث ویلې او محدثین نو وکار خداو چې ضعیف احادیث وګورئ روایات منکره وګورئ صرف احادیث صحیحه نقل دي او دې محدثین دا کار نه کوله نو دې به احادیث صحیحه نه نقل کوله بلکې احادیث ضعیفه روایت منکره نقل کوله د دې د فصنیع د وجنه تصنیف کول ما ته آسان شو دا تصنیف کول ما ته آسان افلولا الذي راينا من سوء الصنيع دا لولا دا د انتفاع ثاني وجد وجود اول او دا الذي دا موصول او په موصول کې هغه کې ابهام دوه قسمه سره یو ابهام مصداقي او بل ابهام مفهومي د ابهام مفهومي ازاله کېږي هغه په تلې سره او د ابهام مفهومي ازاله کېږي هغه په من سره دلته چې ابهام راغله ابهام مفهومي دی ازاله په من سره شي لولا الذي راينا تنوي هغه شی چې موږ لیدل دی هغه څه شی دی ابهام غیر کوي من سوء الصنيع چې هغه بدکار د ډیرو محدثین دا سوء
کسو شي دا صفت مشبہ او کسو شي بلا مصدر او دا من دا بیانیه ده دا لاغله لپاره د ازاله د ابهام مصداقی لپاره هغه ابهام مصداقی هغه ځای لکې لري نو فلولا الذي کنه هغه شعر اینا چې مونږ ولیدل هغه څه شعر من سوء السميع هغه بد کار دی كثير ممن بد فعل ډیر هغه کار نه سبا نسو ځان قدرول محدث فيما يلزمهم هغه چې لازم دی په دې باندې لازم دی لازم څه شو من طرح الاحاديث الضعيفه ورزول الاحاديث الضعيفه والروايات المنكره او د روایت منکرو چې حدیث ضعیفه روایت منکره دا لازم په دې باندې دا چې دا په ورځي دا به ذکر کوي نه او دا فيما يلزم من طرح الاحاديث دا متعلق د سوء سنی شو جديد دا سوء سنی په هغه امر کړو چې کوم دیانتن په دې باندې لازم چې روایت صحیحه نقل کوا او په دې باندې اختصار کوا او طرح کوا دا من بیان د سوء سنی کوي سوء سنی دار چې طرح یعنی د خلقو په مخ کې احادیث ضعیفه بیانول دي د دې دا بدتر د احادیثو ضعیفه او منکرو بیانول دا بدتر ما باندې باعثو چې ما اراده وکړه کتاب جوړ کما ځکه دا بدتر زو احادیث ضعیفه منکره خلقو ته بیانول او احادیث صحیحه هغه پرې بدل نه دي ځکه لازم په دې باندې دینن دیانتن دا خبره چې احادیث ضعیفه ورځوا او احادیث صحیحه نقل کوا په دې باندې چې کوم شی لازم دی د خپل لازم نه مخالفت نو د دې داستاني چې کوم شی په لازم او داغه مراد دیونه کو نو ځکه دا فعل ډیر بد پیل او که حدیث منکره ورځولې روایت ضعیفه ورځولې روایت صحیحه نقل کول به د دې داستاني دا سوء سنی نو بلکې دا به خفعل دا به خفعل او دا وترکهم دا چا عطف کړي په طرح باندې دا غلط دی بلکې دا عطف دی په دې خپل باندې چې سوء سنیهم دی او دا مجرور دی په کلمې د چا د من باندې وترکهم او سوء سنی دا چې پرې خودي د دې الاختصار على الاخبار الصحيحه او تاواله په اخبار صحیحه باندې یعنی احادیث صحیحه باندې اکتفا نه کول دې پرې خدانه اختصار په احادیث صحیحه باندې یعنی په احادیث صحیحه اکتفا نه کول بلکې احادیث ضعیفه روایت منکره متر ذکر کول وترکهم او پرې خدان دې الاختصار على الاخبار الصحيحه فاحاديث الصحيحه والمشهوره كم مشهور مما نقله الثقات هغه چې نقل کړو الثقات المعروفون هغه مشهور په صدق او امانت باندې بعد معرفتهم ورسد په جندلو دینه او اقرار دینه بالسنتهم فخپل باندې اقرار په جواب باندې چې ان كثير مما دیر د اغنا يقذفون تديو يشتكي به دې حدیث سره ال الاغبیاء غبیان ته من الناس خلقنا او هو او دا ډیر احادیث کې ذکر کوي مستنکرون دا روایات دا احادیث دا مستنکر وي ومنقول دا منکر وي او منقول او دا نقل کړي شي یعنی دا معنی چې متن الحديث سند الحديث دا منکر وي ومنقول دا نقل شوی عن قوم من قومنا غیر مرضیین چې نه پیسندیدا ممن د اغراویاننا ضم الروایتا چې پټویل شوی د روایت عنهم د دې قومنا چا پټویل دي ائمه الحديث ائمه د حدیث پټویل دي چې دا راویانو روایت نقل کوو ما دې لګي مقراویانو روایت کوي دا نقل او په خپل جوابانه نه اقرار او دا وای چې موږ داسې خلک چې کمزوري خلک غفي خلک په احادیث باندې نه پیږي چې سند کې منکر وي یا داسې محدثینونه
دا روایت نقل کول چې هغه غیر مرضی وي دا هغه خلقونه روایت پټ ویل شوی د خلقو پټ ویل چې دې روایت نقل کوما دې لګي مغه روایت نقل کوي او پټ چې ویل چا ویل دي ائمه د حدیث په پټ ویل چې دې روایت نقل کوما لکه مالک ابن انس پټ ویل چې دا خلقونه روایت نقل کوي لکه مالک ابن انس دا حافظ د احادیث او دا اصبحي دا یو مشهور تبعید اصبحي مالک ابن انس الاصبحي هغه ته د نسبت شوی دا د نافع حدیث او دلیل دا نافع دا د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د دې آزاد شوی غلام او دا غلام د کدا په جهاد کې دا ور جهاد شو او دا نافع مقتول دوار تابعین د محدثین او استادانو کې راځي نو دا کابل چې کله فتح شو دي نه دا وړي وو هغه نه باندې محدثین وشعبه ابن حجاج لك شعبه ابن حجاج روالا شعبه امير المؤمنين في الحديث امام الشافعي مولاوي فشعبه نوې حدیث په عراق کې چا پیژندل نه دا ټولي محدثین وایي چې د دینه چې کوم بدویل په بعضو باندې شروعت کې من نقل کوا خدا محدثین نقل کوي یا د سفیان ابن عینه رواه سفیان ابن عینه دا امام ابو حنیفه مولا شاګردانو کې او لوی محدث دی یا لکه یحیی ابن سعید رواه یحیی ابن سعید امام الذهبي وایي یحیی ابن سعید سید الحفاظ دا د حافظانو سردار دی یا لکه عبدالرحمن ابن مهدی رواه عبدالرحمن ابن مهدی هو الحافظ الكبير الامام الشهير دا لوی حدیث حافظ دی او لوی مشهور امام دی وغيرهم جمع سوال من الائمه د ائمهونه اغه زم ویلې چې ذات خلقو نرویت من نقل کوا او دې دیم د اغه نرویت دا نقل کړي نو فلولا دا شر فلولا الذي کنوې دا سوی سنیه د محدثینو چې احادیث ضعیفه نغور دی روایت صحیحه باندې اکتفا نه کوي کله دې دا سوی سنیه نه لما صغلا نبو اسانا علينا فمن باندې الانتصاب قدردل لما اغه کتاب لرا سألت چې تاسو سوال کړل من التمیز دا بیان د ما سألت څه شي هغه تمیز دی وما بين احاديث صحيحه او تقييمه وتحليل او تحسين بالنسبه للكتاب ده بالکل قدردل نه تسوء الثانيه دي محدثينه نه ولكن من أجل ما أعلمنا نو لكن دوجد آغنا أعلمنا شما پوئی کے تارا من نشر القوم شاغ من دا بیان لما في ما أعلمنا كتشري خوارکڑی دی قوم نشر کی قوم الأخبار المنكرة أحاديث منكرة مراتن الضعفاء مجهولين چې د ضعفاء او د مجهولين روایت نه کوي بالاسانید الضعاف دا مطالب دی نشر غوري هغه څه شری نشر کوي بالاسانید الضعاف نشر الاحاديث في فاغه سند باندې الضعاف هغه کمزوري دي المجهوله في جاغه مجهول وقصفهم او نشر او اشاعت دي بها په سندونو باندې الى العوام الذين عوام اغتا لا يعرفون عيوبها دې نه پیژني عيوب دي احاديث وقصفهم دا عطف دې په نشرانه یو نشر کوي دې احاديث منکرو او بل نشر او اشاعت کوي دې احسن بها فلسنن باندې الى العوام الذين عوامها لا يعرفون عيوبها دې پیژني عيوب دي احاديث نخف على قلوبنا خف آسان وګرځیدل آسان شو على قلوبنا زمون کو زمون باندې اجابتک دا فاعل خف لپاره آسان شو اجابتک قبل ورسال الى ما اغدا انت تاسو سوال کړو الى ما سالت مطالب اجب اجابتک کوي خف اجابتک آسان شو اجابت تا الى ما اغدا سالت تاسو سوال کړو نو ما آسان شو د محدثین دا سوی ثانیه نه
محدثین احادیث صحیحه ذکر کولې احادیث ضعیفه ورغولې ما ته به تصنیف ته دومره قدرت آسان نه و او د محدثینو د افت فعل کردار نیولې احادیث صحیحه باندې اکتفا نه کول احادیث ضعیفه ذکر کول هغه نه ورغول دا په ما باندې باعث شو تا چې کوم سوال کړو هغه د لپاره د قدرت لما او هغه تصنیف ته د قدرت لما دا سوال نه قبول کو دا یو داعی هغه سوال صحیح او دا په باندې داعی دا باعث ثانی په تصنیف باندې داعی ثانی په تصنیف باندې باعث ثانی په تصنیف باندې هغه سوء ثانی د چاټو د محدثینو هغه شو چې ما باندې دا باعث کتاب نه